حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم عزتمندو، نن 6 ستمبر دی. په 6 ستمبر او په 7 ستمبر باندې یو لویه کارنامه شوې ده. هغه کارنامه دا ده چې کم قیدیانیان دي او هغوی په دروغه باندې د نبوت دعوی کوي، نو هغه د پاکستان په آیین کې کافر ثابت شوی دی او په دې باندې فتوا لګېدلې ده، فتوا پې جاری شوې ده چې قیدیانې دا چې هر څنګه وي او د نبوت دعوی وکړله بس دا کافر دی، یا د نبوت د دعویدار دفاع وکړله دا مطلق کافر شو، دا د اسلام نه خارج شولو او دا به همیشه د جهنم په اور کې سوځېږي. یاد ساتئ عزتمندو، ختم نبوت دا چې کله د انسان ایمان او یقین مضبوط وي نو د ختم نبوت دفاع دا په هر ځای باندې کوي، په هر میدان باندې کوي، په هر ډګر باندې کوي. چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دور کې ختم نبوت دفاع دا په هر مسلمان باندې لازم ده، فرض ده چې هر مسلمان د ختم نبوت دفاع وکړي، ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا اخیری نبی دی. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه پس بل نبی نشي راتللی. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپله فرمایي چې حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې زه اخیری نبی یم، زمانه پس بل نبی نشي راتللی. حضور علیه السلام مبارک د حدیث مبارک نم دا خبره ثابته ده چې د حضور علیه السلام مبارک نبوت هغه حضور علیه السلام مبارک باندې ختم شوی دی، نور سلسله د نبوت ختم شوی ده. اگر که کذابان او دروغجن رپاسی او د نبوت دعوی کوي نو دا ګوره دروغجن دي، دا کافران دي، دا د اسلام نه خارج خلک دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خپل د ختم نبوت یو مثال بیانوي چې کله یو بنگله تیار شي او په دغه بنگله کې سړی یو انسان دی هغه ورته رادننه شولو او غیر چاپیر وګوري دغه بنگله مکمل تیار شوی وي خو د یو خښتې ځای پکې کمی وي. حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې دغه خښته دغه مثال مبارک دغه څه پیش کړی چې دغه خښته دا ځایمه چې کله په دغه بنگله کې دغه خښته ولګېدله او بنگله مکمل شوله، دغه شانته زما دغه اخیری نبی یمه او زما نه پس دغه سلسله د نبوت ختمه شوله چې څنګه په دې بنگله کې بله خښته نه ځایږي نو دغه رقم زما نه پس بل نبی هم نشي راتللی. یا ساتي عزتمندو، د ختم نبوت دفاع دا په هر ډګر باندې پکار ده، په هر میدان باندې پکار ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې قربانی ورکول دا د ایمان نښه ده، د ایمان هغه تر تازه کېدل د ایمان نښه هم دا ده چې حضور علیه السلام مبارک په شان او شوکت او شرافت باندې انسان قربانی ورکړي، هسې نه چې حضور علیه السلام مبارک په شان کې نازیبه الفاظ استعمالېدا نه، بلکې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په هر ادا او په هر انداز باندې چې انسان قربانی ورکړي دغه صحیح عاشق رسول دی. او بل حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا یو لوی شان او شرافت والا پیغمبر دی، دا زمونږ او ستاسو اخیری پیغمبر دی، د دې نه پس بل نبی نشي راتلی، نه بل پیغمبر راتلی شي، نه بل رسول راتلی شي. دغه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اخیری نبی دی، ځکه خدای پاک جل جلاله په خپله کلمه کې ځان سره شریک کړی دی او خدای پاک جل جلاله دغه بهترینه کلمه چې ما ستا په د اسلام دایرې ته داخلیږو هغه کلمه طیبه دا ده چې لا
اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو د دین اندازه لګي چې بل نبی نشی راتللی، بل نبی هغه ختم دی نشی راتللی. که دینه پس څوک دعوه کوي هغه به په خپله خبره کې دروغجن وي، هغه به په خپله خبره کې کاذب وي، دروغجن به وي. او که چام د نبوت دعوه وکړله هغه سر عام قتلول پکار دي، هغه چې کوم دی څه کول پکار دي، هغه سر عام پانسي کول پکار دي، ځکه چې د حضور علیه السلام مبارک نه پس بل نبی نشی راتللی. هغه یو واقعه کې راځي چې د حضور علیه السلام مبارک یو ګستاخو او د حضور علی السلام مبارک ګستاخی وکړه او یو مجلس جوړ شوی، یو ګڼ مجلس جوړ شوی چې باغې کې په زرګو خلک راجمع شوي. د سټیج د پاسه یو کس ودرېدلو او هغه د حضور علی السلام مبارک ګستاخی وکړه. چې کله ګستاخی وکړه انسانانو خو هغه خلک چې کوم د مسلمانان نو چونکې ټول کافرانو د حضور علی السلام مبارک په شان کې نازیبه الفاظ استعمال کړل. چې کله ګستاخی وکړه نو خدای پاک جل جلاله یو سپی ته حکم وکړلو چې لاړ شه او دغه سټیج ته ورشه. دغه سپی را روان شولو، چې کله را روان شولو په زرګو خلکو مخلوق کې دغه سپی سیده را روان دی سټیج ته ځان رسوي. چې کله ګوري دی خو هم خلک ولاړ دي، انسانان ولاړ دي، دی خو هم ولاړ دي، شاتم ته ولاړ دي، مخې تم ولاړ دي، هیڅ چاته غږ نه کوي. دغه سپی یو طرف تم کوشش نه کوي چې زه دا کس وخورم، زه په د باندې دا خوله ولګوم، زه په د باندې دا چک ولګوم. نه، دغه سپی کوشش کوي دغه سټیج ته ځان رسوي او دغه ګستاخ ته چې کوم د حضور علیه السلام مبارک په شان کې ګستاخی کړې ده د مرۍ ته ځان ورسولو، پنجې پې باندې وروچتې کړلې، لاندې راګوزار کړلو، د په مرۍ کې خپله خوله کېغوستله، د مرۍ دومره زخمی کړله چې د مرۍ نه یعنی د بدن نه هغه ساه ووتله. دا په دغه ځای باندې په دغه سټیج باندې دغه سپي مردار کړلو او جهنم ته یې ورسولو، واصلې جهنم یې کړلو. جهنم ته چې کله ورسېدلو بیا دغه سپی راپاڅېدلو، دغه پلیتې خولې نه د خپله خوله پاکه کړله او حضور علیه السلام مبارک د ختم نبوت دفاع الحمدلله هغه که زناورو ته پاتې شوې ده زناورو کړې ده، که انسانانو ته پاتې شوې ده الحمدلله هغه انسانانو کړې ده. الله جل جلاله دی مونږ ټول مسلمانانو ته دا توفیق را نصیب کی چې د ختم نبوت دفاع وکړو. که ما ستا د ختم نبوت دفاع وکړله زما ستا ایمان کامل دی، او که نه د ختم نبوت دفاع نه کوو بیا زما ستا ایمان نامکمل دی، هغه بیا مکمل نشي کېدلی. نو ختم نبوت دفاع دا لازم ده. 6 ستمبر 7 ستمبر باندې په دې کې چې کوم دی قیدیانیان کافر ثابت شوي دي، دا دروغجن دي، دا کذابان دي. نو دی وجه نه چې کوم دی دغه لږه ویډیو ما تاسو ته جوړه کړله. الله جل جلاله دی تاسو خبرې په خپل دربار قبول او منظوري کی. وما توفیقی الا بالله.